قرآن کې الله فرمایي چې د ښځو د مکر نه امان غواړي. د ښځو د مکر سمه دمه به هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې ښځې نه ډېر تنګ یم. نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې ته نه یې تنګ. تاسو ښځې شته که ټول لونډان یې؟ ته چې ښځې نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې ته نه یې تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغري ته به ناسته یو منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو. ټوپونه به وایي اوړي راوړي به. څه چل وکړم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یو 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکړم ورسره څه؟ مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په معنو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د ښځو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای ده. اوس زلیخې جرم هم دې کړی دی او میړه ته یک دم وی. خو دا ته ګوره مونږ سره یو شیطان ګرځي، د دوی په اوږو 3,000 شیطانان ګرځي. میړه ته وایي چې څه اراده ده ستا د هغه سړي متعلق چې چا اراده ستا ښځې سره د بدفعلۍ کړې وه. دا ما خو ورپسې رامنډه ځکه کړه چې د ما سره اراده د بدفعلۍ کړې وه. میړه ځان ته وګورئ خو چې ښځې دا وایي چې اخو وزیر اعظم د مصر ویلوی نیسي یو جیل کې واچو. یوسف علیہ السلام بوتله او په جیل کې واچو. چې جیل کې واچولو اوس دا خو په ده عاشقه وه، دا بیماره شو. چې بیماره شوه د وزیر اعظم ښځه وه، ډاکټران وله راله صاحب، ډاکټران وله راله نبضې ګوري صاحب. که تاسو خیال وکئ اوس په پاکستان کې د هر یو معتبر یو سپیشلیست ډاکټري، د وزیر اعظم ځان له سپیشلیسټي، د صدر ځان له سپیشلیسټي، د گورنر ځان له سپیشلیسټي، د چیف منسٹر ځان له سپیشلیسټي. دا سپیشلیسټان به روزانه د دوی مزاج ګوري چې آب و هوا وغیره وغیره، شپه په خیر، سهار غل پوره کړي دي که کم ترې راوتي دي. دا نبض مبض روزانه د دوی کتلې کېږي. زه ته خو چې بیمار شو که چېرته کوڅه ډب له لاړ شم نو 50 روپۍ فیس. تاسو خیال راغی د دوی سپیشلیسټان او د وزیر اعظم ښځه وه سپیشلیسټ. نو دا ورته وایي چې اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجاز دیدار نیست. پاگلا نبزونه میں مگورا یا مراتا ترمامیٹر لگاوا. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. زد عشق بیمار ایم، ستا دارو ما تا فیده نرا کئی. نو آغا ورطوئی چی بیا سوک دے. نو دا ورطوئی کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان نمی بینم. اے اللہ ازما د سرو ونه څه شوه چې په دې ګلستان کې نه ګورم. شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان نمی بینم. داسې محتاجه شم په لیدو پسې لکه بلبل چې په وخت د خزان کې د ګل په لیدو پسې محتاج. دا هغه کیدکن عظیم، هغه مکر او فریب د ښځو. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې نن په دې ملک کې تاسو وګورئ د ښځو حال. یو بیان هغه ورځ اخبار والا ما نه تپوس کړی چې د ښځو نمایندګي په ملک کې روا ده او که ناروا ده.
نو ما وی چې د ښځو نمائندګي په اسلام کې جایز نه ده، ځکه چې د عام کتاب خبره چې خو څوک به څه جواب خو کی کنه، د قرآن د خبرې جواب دې څوک وکي، زه به د خپلې خبرې نه رجوع وکړم، زه به وایم چې زه غلط شوی یم، په دې زه شرمېږم نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی او بار دې نه وځي. قرنا حکم دی، قرآن ویلی. بیا ما یو ټکی کړم چې د ابوبکر صدیق د امارت انتخاب چې کېده، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہا د امت وا، صحابو بتی مسئلے تپوس کولو، لیکن پا اغا مشورے کے صحابو بی بی عائشہ شریکہ کڑے نوا چه دا امیر انتخاب چی کی گی آل تب خز ووٹ نور کئی، دا خز نبرائے نہ طلب کی گی، زکا خز ناقصات العقل دی. پاگے یو بیان راغے صاحب دا مسلم لیگ کو یو صدر دا خزا کلب دا پیپل پارٹا صدر و چیئرمین شرمونو پټ ایت خدایم تباہ و برباد د کم بڑوا خزا چی چیئرمین ای اغم سا سڑی اغم سا بنی آدمی خزے پہ بیان ورکو چی بی دیگر مولانا بیان چی دے افسوسناک دے. خزو با پا جہاد کے ملہم پٹائی کولا دا غازیان او سڑو سر با شانہ پا شانہ جنگے دی او پاکستان چی جوڑے دونو خزم پا کے ڈیرے قربانائی کری دی. دا خبر نو ما ورتوئی چی خبر دا دا چی ما پا بیان کی او ٹکے دی چی چوخ کی جہاد وی جہاد نو پا جہاد کی چی پا وطن راشی نو بیا حکم دا نفیر عام وی. نفیر عام دیتا وی چی خزب بغیر دا میرد اجازت نا دا جنگ میدان تا منڈے ہوئی. ملہم پٹائے خود احد پا جنگ کی بی بی فاطمے و بی بی عائشہ کڑی ہوئی، خواہ خود محاذ جنگو کنا پا محاذ جنگ کی بیا ضرورت پیخشی نو ضرورت اغا شہدے چی ناروام روا کی. لکا علماء لکی چی الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت اغا شہدے چی ناروام روا کی. سطر فرض دے لیکن چی ضرورت پیخشی بیا با سطر مات کی. خنزیر خورل حرام دی لیکن چی ضرورت پیخشی او دلوگی مڑکی گی نو خنزیر بخوری. اگر جدا خبر ہے اس دا خزی چی دی پا مستائی کے راغلی دی جی دا مولیان تنگ نظری دی او خزو تلا حقوق ندی ملاو. نو ماوی چی پا پاکستان کے ما تا دا سی حق لا پاتے نخ کاری چی خزو تا ملاو نشو. که خزا ہوئی چی زیارت تزم میڑوئی پا مخا دیخوا زدر سرلار شما وی نتکینا سڑو چکار دے نو پا دے دیرو کیا و دے زیارتونو کی دا خزی گوری. که خزا ہوئی چی زکو چی بازار تزما کپڑے لٹوما سڑے ورطوئی ز خدمت کی لار شم نا نتکینا. که خزا ہوئی چی زگورا بازار تزما شاپنگ کوما دا درے دلا ورطوئی چی زدر سرلار چی نا نتکینا. اکم حق دا دی خزو پاتی دے زخود دا نپوئی دوی وی چی خزو تلا پورا حقوق ندی ملاو. نو ماوی چی یو حق پاتی دے چاول با ممتلو خزا با مغفتا اس دے خز رازی میڑا دے غواری رشتے دے سڑی کر روڑی او کی گی دام شورو شوی دا ارا خز ازان لخبلا خواقائی تا سخیال دارے دام شورو شوی دا خزا دے مور را لیگی چے کم علک میڑا کم خزو تا حقوق ندی ملاو. نو پا دسی ملکی چی مونگو سیگو اللہ دے دزمک پسردا سے شرمیدل ملک چاہتا نخی لکا دا زمونگ چی دے او خاص کر بیا دا خزو دلاسا مالدار خو پریدا راشی چی پا صدر کے در تاو خیم پا 300 روپے پا 15 ورځ باندې د دې خلکو خزې سرونه جوړي. زمونږ سر خو په روپۍ 2 کلیږي را کلیږي کنه د دوی خزې په 300 روپۍ سرونه جوړي.
دا د اخبار په دې منځ پاڼه کې د ښځو د دې سرونو تماشه لګاو کوي، دا یو سر په اتمه ورځ په 400 روپۍ جوړیږي. یو سر. هره ښځه چې ګورې بونډی چرګه د رستو نه یې ویښته پرې کړي، نیله ورشي زنانه ایر کټینګ، د دوی ښځې پکې ناستي او پردي سړي والا ویښته جوړی لګي. هغه هم د قوم مشران دي او دې وخت د اقتدار په منصب ناست خلک، خو چې لغوندې په اوبو کې سترګې وغړېږي، اول کار یې دا وي چې ښځه بار روباسي او دنیا ته یې وښیي چې دا زما ښځه ده، تماشه یې وکړي. ښځه خو ستا ده که نه؟ یو ښځې ما ته ټلیفون وکړو، زه په لوی غم اخته یم. ښځې راته ټلیفون وکړو چې ته دې ښځو نه څه غواړې چې دې ښځو پسې شوې؟ مالخورې زه خو تې څه نه غواړم، ما نه پرېږدي. ذهن پرته ده. که زه دا حق بیان نه کړم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه به اچوي. که زه ظالم ته ظالم ونه ویم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه به اچوي. چې ما ته قرآن ویلی دی چې د ښځو دا حکم دی او هغه زه ونه ویم نو قرآن به زما په مری کې زولنې اچوي او ما به جهنم ته بوزي که نه به مې بوزي. زه مجبور یم. نو ما ته وایي چې تاسو سړي که هر څه کوئ خیر دی، خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووته نو په تاسو باندې تندر را پرېوځي. مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي چې زمونږ تاسو ښځې یې. هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړي ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي. امین کوي خدای هم سټې وباسي. د آسماني تندر شکار شي. دا خو د قرآن خبره ده. بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي. یو اډیننس یې کړی دی، قصاص او دیت، کچاچ او دیت. په هغې اوس مولیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي. مولیان په ټي وي راځي، قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت. کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه. کچاچ او دیت څنګه دی؟ خوله کې دې دانه وخېږه، دې کې د وینا څه ضرورت دی؟ کلیر کټ آرډر دی، د قرآن حکم دی، په دې کې د ملا د تبصرې ضرورت څه دی؟ او بیا هغه تالي سټ او درباریان مولیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران. که دې ټي وي والاو کې دا ایماني نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه؟ ځه ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم. دوی خو دې نږدې ما ته راشي، نږدې نه راځي. یو ځل راپسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم، دې له مې پرېږدئ. وایي نه که نه موږ به لیکلي درکړو. مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې، ته به لیکلي راکړې. زه چې څه وایم ما به وایم. ویل نو ته به څه وایم؟ مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې، دا ټول تاریخ به بیان کړم. بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کم ملک تاسو د اسلام نوم لئ. تاسو په دې ملک چې امریکې نه ویلي اسلام راوستی شي. لغوندې امداد یې در باندې بند کړی دی، لغوندې امداد امریکې بند کړی دی. نو دفترو کې ریډکشن یې شروع کړې، سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی. نو ته خو د پندو خرې نه پیټې اوری شي او نه قلبه کولی شي. نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی. بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کوې؟ کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی. عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ، په کلاو غوږونو. امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامي قوت ختمی، اسلامي طاقت ختمی. نن زه هم د امریکې ملګری، بلم د امریکې ملګری دی، روس هم د امریکې ملګری دی، چین هم د امریکې ملګری دی، فرانس او جاپان هم د امریکې ملګری دی. مسلمان ملکونه هغه هم ټول امریکې ملګري کړه خپل، یو صدام حسین ورته ځان ته پرېښی. دا ټول قوتونه امریکا ختمی. دا شی ختمی چې زه مولاله یعنی
مسلمان له به ولې سوال کوم چې ماله تیل راکا، په دې تیلو زه په خپله قبضه ولې نه کوم؟ 1,000 کوی دي په کویت کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ په زرګونو کوی دي په سعودي عرب کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ د دنیا کوی دي په قطر او دوبۍ کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ مسلمان قوت ختمی، مسلمان وقتی طور بے وقوف تے، اول ورسره په پاکستان کې د خپل اقتدار غمی، قسم په خدای دی چې د لوی وزیر اعظم نه رونی ستر وړو کې دا زمونږ د صوبې وزیران چې دي دا ګامه ګسیټا دغه داغې نه رونی ستر د پورې والله العظیم کدوی سره بل غمی سیوا د دینه چې نن وزیر ما اسنه چې سبا دا وزارت را بیا ملاو نشي، نو نن په دې کې دی چې یم دا غم دی ورسره، سبا غم ورسره دی چې اسنه چې سبا را بیا وزارت ملاو نشي. که د ملک او د دین او د اسلام به دوی سره په ملک کې غم وي نو زه به د سړي زوی نه یم. دوی سره غم نشته، نه د اسلام غم شته، نه د دین غم شته، نه د مذهب غم شته. یو مسله اډوکې مولیانو ته راوغورځئ چې اډوکې راوغورځئ مونږ پې د سپو غوندې په جنګ دیت اډوکې راغورځولی دی، هلکه تاوان به څوک ورکړي؟ مالک به ورکړي. ابل پې راټوب کې ډرایور به ورکړي، ابل پې راټوب کې مالک به ورکړي، ابل پې راټوب کې مالک به ورکړي، ابل پې راټوب کې جد خدای تباه که چې تباه شي. دیت به څوک ورکړي؟ ګناه چا کړی او سزا به چاله ملاویږي. ډز ما کړی سړی ما ویشته او ګناه به زما پلار مور رور خور دې ته ملاویږي. سړی ما ویشته ګناه ما کړی، دا سزا زما مشرانو ته په سره. نو دا ممکن صاحب لکه انګریزانو په وخت کې چې دیوبند نه یره پیدا شوه چې دا دیوبند مونږ تباه کوي او د هندوستان نه مباسي، نو انګریزانو ورته سازش جوړ کو او ملیانې خرید کړل چې اختلافي مسلې را چیړ کوي چې دا دیوبندیان در سره په جنگ شي او مونږ تخلاش. نو مسلې چیړ شوې، الوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته او مالګه شته او نشته، د جمعې په شپه لاس اوچتول شته او نشته، د څلوېښتۍ جوړه شته او نشته، ورسره مسواک شته او نشته. څلوېښتۍ جوړه چې تاسو ورکوي مسواک هم ورسره کوي په شکور کې. ملا صاحب دا داسې کوي دا مسواک به مږي که نه مړی هلته مړي مسواکونه مږي، دا د جمعې جوړه ده او دا د څلوېښت. خدای په راسته که کروڑونه جوړې در پسې ورکم کروڑونه جوړې او خدای بربند کړی په قبر کې چې رانه پټ نشي. دا قوم خدای بربند کړی دی، د دوی انتخابات غلط دي، د دوی فیصلې غلطی دي، د دوی رائے غلطی دي. پرون دی په الیکشن کې دا قوم کتو او نن ورشي په سیکریټریټ کې دا قوم وګورئ. پرون داسې وو لکه د مور واده چې او نن داسې دي په سیکریټریټ کې ولاړي لکه د سپو په شان ولاړي که نه ولاړ د سپو غوندې ولاړي درخواست په لاس هغه څه چل زوی مې بیرز کړ هند دغه زوی کفاره وخوري. پرون خو ډېر مست وي څه جل دی زکات پیسو نه که څه لږ راکړي. پرون خو دې هلکه ټوپونه والده نن در باندې څه تندر پرېوت. پرون یې د مور واده او نن ورشي په سیکریټریټ کې وګورئ د سپو غوندې دا قوم ولاړ ذلیل او خوار. هلته چې کوم ګاډ ولاړي څه دي شیخه دا زګې دې نیسي دي په یو منډه شي وایي درخواست پرېږده خو ما مه نیسئ داسې په منډه راوځي دا ګېډ. نن څومره دا قوم خدای ذلیل کړ او دینه نور به ذلیلېږئ، دینه نور به ذلیلېږئ. هغه عقل چې کوم قدرت تاسو ته درکړی دی په خپل ځای کې نه استعمالوئ، په هغه عقل و فهم صحیح فیصلې نه کوئ. نن چې چا عقل صحیح فیصلې کړي دي هغې مزې کوي مزې کوي. یو نوجوان هلک تبلیغ کې 4 میاشتې چله لګولې. پرون مې ولیدو تور پټکی په سر دی او صاحبه ګیره ده هلکه په خیر جوړ ته چېرته وي جي پلاني ځای پلاني ما ته وي جي یو شپارس مې وکړه. نوجوان هلک دی 18-19 کالو یو شپارس مې وکړه. مال څه ویل پلار ته مې ووایه چې سهار نه مازدیګره پورې به دکان کې در سره کار کوم او مازدیګر نه وروسته مې پرېږده چې د تبلیغ جوړ پسې ګرځم.
اتلس 19 کاله لکه او په دې اړه کې داسې خوشاله او مطمئن چې زه درته نو الا اخیری خبره واورئ الا حرف تنبیه دی الا حرف تنبیه دی اللہ فرمائی خبردار اگاشا اگاشا بذکر اللہ تطمئن القلوب د زړه اطمینان چې دی د خدای په ذکر حاصلي د زړه سکون چې دی هغه د خدای په ذکر حاصلي په خدای قسم چې د دنیا وسایل پرې دي او خدای ته رجوع شي او په کور کې ناس در پسې روټۍ رانلا نو زما په دې مخ توکاڼي توکي یو سړی دی په کور کې ناس دی اوږې بچی موږي امتحان وشو یو ملائکه راځي او یو انار په لستوڼي کې پټي او کور والا ته دروازه ټکوي چې روزه چا راووتو ویل دا نه انار چا راکړي دي دا والا کور والا ورته وایي زه دا یو څه دا زما نه دي ویل قسم په خدای چې ستا دي هغه ویل قسم په خدای که نه انار زما دي دا یو څه ولې ویل ما یو انار د خدای په نامه یو غریب له ورکړی اوږي له او الله په قرآن کې وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها څوک چې یو نیکي وکړي زه یو په 10 ورکوم نو زما کېږي 10 انار او تا راوړي 9 دي نو 9 به د بل چای زما 9 نه کېږي هغه د لستوڼي نه 10 هم راویسته ولی ورکړه ویل ایمان دې ته وایي کور ته به درځي روټۍ به تا پسې درځي نن موږ روټۍ پسې د سپو غوندې منډې وو نو د زړه اطمینان چې دی د خدای په ذکر کېږي تاسو تسبیح والی او وقت مه ضایع کوئ او الله 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 ته ګوره د الله غیرت چې د هر څه په تا پسې په منډو کوي که نه کوي یو ځله الله چې سړی ووایي د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی یو ځله